جزاء الصيد. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحصر وجزاء الصيد وصلى الله عليه وسلم. دراصل احصار منع توي، محصور ممنوع توي، محصر منع کړی شوی توي، محصر منع کوونکی توي. یو سړی حرام دی حج عمرې تړلی ده، لاره کې دی منع شو. شوافی حضرات وایي چې احصار صرف په عدو باندې وي، دشمن. لکه په حدیبیه کې آقا مدني منع کړي که نه، نو خو دشمن راغلی و د مکې نه. موږ وایي که احصار په دشمن باندې وي، که په مرض باندې وي، که د یو حیوان درنده نه وي، احصار احصار ده. چې کم ځای کې منع شوې، هدایا در سره دي، چا سره یې کوئ دا حرم ته ورسوه، ورسره واده وکړه چې دغه ټایم باندې به ته ورسې، هغې نه نیمه ګنټه 10 منټه برای احتیاط ځان حلال کړه، بس هغه ځای نه بېرته واپس به راګرځې. وجزاء الصید، او که چا په حرم شریف کې ښکار کړی، په احصار کې اوس اختلاف ده. زه ټیک څه لغوي معنا او اصطلاحي معنا ائمه ثلاثه احصار مختص بالعدو وایي، دا به صرف ثابته روایت وه. درې امامان وایي چې احصار به په دشمن باندې راځي، په بل څه نه. حضرت عطا بن ابي رباح، امام ابو حنیفه صاحب وایي احصار په هر هغه شي باندې راځي چې مانع من الحج والعمره، هر هغه شی چې مانع من الحج والعمره. حکم د احصار چې په هر ځای کې محصر شوې، نو ته به هدایا بل چا سره چې هغې روان دي ورته وایي وروره دا زما څاروی ځان سره بوځه، او سبا یا نن ته راسې په پلانکي ځای کې په حرم کې په دغه ځای کې حلال که، نو ته به د هغې نه پس دلته خپل ځان ویښته وخورئ، احرام به مات کړي او کپړی به واچوئ. وایي هدایا ولېږئ او تر هغې پورې به سر نه خروئ تر څو چې هدیه خپل محل ده. محل څه ده؟ زمین حرم ده که نه. این دقه زمونږ مذهب ده چې کوم شی تا منع کوي بس هغه احصار ده. سیدا و حصورا و نبی. حصور معنا ممنوع، نو دته محصر ځکه وایي چې دشمن منع کوي، یا درنده منع کوي، یا مرض منع کوي. اول د خدای احیا علیه السلام حصور صفت ته چې دی به ښځو سره صحبت نشي کولی. باب اذا احصر المعتمر، دا امام بخاری غرض دا د رحمت الله تعالی علیه چې رد کوي په هغه خلکو باندې چې احصار خاص بالحج وایي، و احصار مختص ده تر حج پورې. که حج کې معنی پیدا شو نو دا به احصار وي، او که په عمره کې معنی پیدا شو نو دا به احصار نه. نو امام بخاری رحمت الله علیه وایي چې دا محصر بالعمره دی داسې ده لکه محصر بالحج، او چې چا حج کې احصار وشو په هغه باندې عند الاحناف قضا واجبه ده. شوافی وایي قضا واجبه نه ده، او که د عمرې احرام د تړلی روان وي او چا منع کړی، نو په تا باندې د احنافو په مذهب باندې قضا واجبه شوه. قضا څه شوه؟ شوافی واجبه نه وایي. دلیل باندې خبرې که نه چې یا زما ګلالو بچو، خو دلیل همدا ده که نو په 6م کال د هجرت په حدیبیه کې رسول الله منع که که نه، په 9م کال د باندې نبی پاک عمرة القضا وکړه که ونه کړه. خو دا معنا چې محصر وکنه، او محصر بالعمره وکنه او قضا یې، نو چې څوک محصر بالحج را روان کل به قضا کوي، که محصر بالعمره یې هم دی به قضا کوي. خو دی شوافی څه وایي؟ خدا خو نبی پاک سره 1400 کسانو په 6مه کې حدیبیه کې، او قضا چې راوړې 300 کسانو راوړې ده. نو هلته خو زموږ غټه ضابطه مخې ته پرته ده چې قضا واجب علی الفور، نه واجب علی الفور ده او نه اجتماعي ده، خو څوک چې کله خوښه یي قضا به راوړي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف العاقدي ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج الى مكه متبعا في فتنته قال ان صدقتم عن البيت صنعنا كما صنعنا. دا روایت مخکې تیر ده که نه ده؟ 3 وارې تیر ده. وی که زه منع کړم که نه، هغه د عبدالله ابن زبیر او د حجاج جنګ زوی ورته ویلې مزه وی، خو چې کوم ځای کې منع شوم ځان به حلال کوم راځم به که نه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الى اخره عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله اخبرهم انهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضيرك لا تخرج العام. اسینه چې بابا جان ته تکلیف ورسېدی، حجاج فوج راغلی د ابن زبیر سره جنگ کوي،
ستو د بیت الله منځ کې به رکاوټ پیدا شي بیا به نشي تللی قریش راغله موږ ته حائل واقع شو نه پرېښودو بیت الله ته دی څه وایي دا یو مسله بله تاسو ته اجتماعي یاده ده که نه چې هغه دا ده چې درې امامان وایي چې په کوم ځای کې معتمر او حاجي محصر شول نو چې هدایا ورسره دي په همدې ځای کې به حلالوي که زمین هلي که زمین حرم مسله خو یاده ده که نه لیکن امام صاحب وایي چې نه هدایا به حرم نه غیر بل ځای کې او دلیل سره د امامان څه وایي ولې رسول الله په حدیبیه کې حرم نه و حلال کړي مینا ته خو نه ورسېدلی حرم نو تاسو به ورته ووایئ چې دا کومه حصه دی د حدیبیې وه اوس دې وخت کې چې لاړې خدای پاک هم بوځي ټیکسي ته بوځي ما شمسیې ته بوځه هلته یو بازارګی جوړ ده شمسیه ورته وایي دا حدیبیه سم و نیمه په زمین حرم کې ده او نیمه په زمین هل کې ده رسول الله مبارک په هغه حصه کې د هدایا حلال کړي چې کم حصه په زمین حرم کې وه نو موږ وایو چې هدایا په زمین حرم کې ده قد وجدت عمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت تفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بس ما په ځان عمره واجب کړی ده که لاړم وبې کم او که حائل واقع شو د حضور ژوند او د هغه عمل ما دپاره نمونه ده که نه هغه بند و هغه ځان حلال کړی زه به ځان حلال کړم د حج او د عمرې حکم یو ده لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. قال الشام قال حدثنا موسى بن اسماعيل ياخذ النافع ان بعض بني عبد الله قال له لو قمت بهذا. ګوره عبد الله ورته چې پلاره که سکل پاتې شي لاړ نشي له وبه قال حدثنا محمد بن يعقوب عكرمة قال فقال ابن عباس رضي الله عنه لقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى يتبرع. دا وجامع نساء ټکی دې لپاره راوړي چې تحلیل کامل وکړي تحلیل ځکه جما بغیر د تحلیل کامل نه کېږي. مولانا صاحب مقصد او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده چې د حضور زمانہ کې احصار صرف من العمره واقع شوی ده د آقا مدني په زمانہ کې احصار صرف ځکه چې حج خو یو کړی که نه حجة الوداع اول و اخره او عمره چې وڅلور وې احصار صرف په عمره د حدیبیې کې واقع شوی ده بیا حج ور باندې قیاس شوی ده اوس که احصار فی الحج راځي نو دا به موږ چا باندې قیاس کوو په عمره باندې عمره او حج یو دي کنه شانهما واحد حکم یو ده. وفيه قال حدثنا احمد بن محمد بن اخي اخبرني سالم قال كان عند عمر رضي الله عنه ما يقول اليس حسبكم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قبس احدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي ويصوم ان لم يجد هديا. وعن عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري الى اخر ابن عمر رضي الله عنه منحول باب النحل قبل الفلك في الاصل. مولانا صاحب مبارک غرض او مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده چې اول به قربانی کوي محصر چې څوک بند شوی ده بیا به حل معلومه شوه چې هدیه ور باندې واجبه ده نو ځکه وایي اول قربانی ده او بیا حلق ده افعال حج په لسم د ذیالحج باندې څلور افعال او په څلورو واړو کې موږ تاسو نه ویل ترتیب واجب که تقدیم و تاخیر پکې وشي نبی پاک ویل چې افعل ولا حرج حرج معنا ګناه پکې نشته باقي دم ځان له او ګناه و دا تاسو چې رفعت انومتی الخطا والنسیان وایو کنه وای حدیث ده لیکن قط خطا کې بیا دیت شته که نشته شته کنه اول ته خو راغلی چې رفعت انومتی الخطا والنسیان خدا معنا چې ګناه په آخرت کې نشته باقي کفاره حکم دنیوي ده د قرنګ کته په افعال د مینا کې تقدیم او تاخير وکه کم چې ترتیب پکې واجب او آخرت کې ګناه نشته پاتې شو دم دشتل. وفي قال حدثنا محمود بن يعقوب بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الى اخره عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا ابن عبيد الله وسالم كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحلقوا كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا واحلق راسه. باب من قال ليس على الموصل بدل. امام بخاری رحمت الله علیه په هغه چا باندې رد کول غواړي چې هغه وی په محصر باندې قضا نشته بدل معنا قضا
د هغو خلکو دلیل څه ده چې په محصر باندې قضا نشته. دا اوس مې درته وویل چې حضور سره 1400 صحابه تلي حدیبیه کې 8مه هجري او په 9مه کې ورسره 200 نه تر 300 صحابه وي. نور ولې نه تلي؟ خو دا معنی چې قضا وایي نشته. نو موږ وایي قضا شته خو قضا واجب علی الفور نه د وړاندې وروستو دی تللی دي. دویم دی نه دا وایي چې کوم ځای کې محصر ایثار ده که زمین حل دم دی د څاروی حلال کې موږ وایي نه د حدیبیه چې وه دا نیمه په حرم کې وه زمین حرم نه غیر ګوره محصر هدایا که حلال که بل پې واجبېږي بیا نه. وقال رسول الله ابن عباس رضي الله عنهما انما البدل على من نقص حجه بالتلذذ فاما من حبسه وایي چې یو سړی جمعه وکړي ښځه سره حجمات کې په هغه باندې قضا ده نه. واما من حبسه عذر او غير ذلك چې د عذر د وجې نه یا د بیمارۍ د وجې نه فإنه حل ولا يرجع بیا به په ده باندې قضا نه وي نه. وان كان معه هدي او وهو محسن نحر وان كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. محل څه د زمین حرم نه. وقال مالك غير ينحر هدي ويحله في اي موضع كان. ګوره دا مذهب د درې امامانو ده. وایي سر د مخری هدایا د محلال کې فی ای موضع کان چې په کوم ځای کې وي نو دې کې اشاره تعمیم ده کنه یعنی زمین حل کې که زمین حرم کې. دی وایي حدیبیه په زمین حل کې و حرم کې ای موضع نه. ولا قضى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبيه نحر وحلق وحر من كل شيء قبل الطواف قبل ان يصل معه الهدي. وی ګوره هدیه چې و د حرم ته نه ورسېدلې رسول الله دلته حلال که سر یې وخرو نو موږ ورته وایو چې ودې الله بندګانو خو همدغه حدیبیه نیمه په زمین حرم کې وه او حضور پاک خیمې هم په همغه ځای کې ودرولې وې او هدایه هم په همغه ځای کې حلال کړي او محل معنا حرم اله. ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضي شيئا ولا يعود. وګوره دی څه وایي درې امامان چې قضا نشته. وایي دا 1400 کسانو چې دلته سرونه وخرول هدایه ذبح وایي چاته هم نبي پاک امر بالقضا نه ده کړی. امر نو ودې خدای بنده خو بس تاسو مونږ ونه ویلې چې قضا واجب علی الفور نه ده که نه. قضا واجب علی الفور نه ده. ښه نو داسې ورته ووایي تاسو دې خلکو ته که نبي پاک امر بالقضا نه ده کړی نو کوم ځای کې ورته ویلي چې تاسو باندې قضا نشته. امر په عدم قضا یې کړی او چې دی ته امر بالقضا نه کو نو حضور خپله ولې په 9 کال باندې بیا قضا وکړه 300 کسانو سره. خو زموږ مذهب ثابت شو که نه. دی دا وایي چې حدیبیه له حرم نه بهر ده. موږ وایي ټوله حدیبیه نه ده نیمه حدیبیه دا د حرم نه بهر ده او نیمه حدیبیه په حرم کې ده. ما درته ویل چې کله لاړئ د خیره نو ټیکسي ته به ووایي چې ما شمسیه ته بوځه. هغه وخت کې ورته حدیبیه ویل اوس ورته شمسیه وایي. ورته وایي زړه حدیبیه او نوې شمسیه. نو چې هلته لاړ شي بوډونه لګېدلي دي تا ته وایي چې هندی خوا د دا حصه په حرم کې ده او دې خوا دا په زمین حل کې ده. وفي قال حدثنا اسماعيل الى اخره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج الى مكه وسلم بالجد الذي صدقت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا ټول مکررات دي ښه. ثم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه في امره فقال ما امرهما الا واحد فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد وشهدكم اني قد وجدت الحج مع الامه ثم طاف لهما طواف واحد وراى ان ذلك مجزء عنه واحدا. باب قول الله فمن كان منكم مريضا او به. دا فمن کان نه محرم مراده چې چا احرام د حج تړلی وي کده بیماری او به اتم من راس یا د ویختو بیماری وي د څرمنې بیماری وي د سکین او د په سر کې سپږې شوي دي ففدیه من صیام او د ویخته خرول غواړي فدیه به ورکوي روژه او یا صدقه. نو احناف وایي چې فدیه په اندازه د فطرانې ده. څومره فطرانه چې د کم شي نه موږ ورکوو غنمونه وربشو نه کجورونه او نسک یا قرباني ده او د قربانۍ نه مراد ګډه بیزه چیلۍ ده. او درې ماړه امامان وایي چې فدیه نه مراد نصف صاع من کل شی که غنم دي نیمه پیمانه که کجوري دي نیمه پیمانه که پنیر ده که وربشي دي که هر څه دی او کروجه و نور فدیه نه ورکوله او ویخته وخرول سر کې سپکې شوی یا بیماری څه و ډاکټر ورته ویلي چې ویخته وخره نو بیا به 3 روژې وساتي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر جابر بن عبد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك هذا تهوامك. نو دا خو به تاسو اصول شاشین او نور الانوار حسامی ټولو کې دا روایت راځي. کعب ابن عجره وایي زه رسول الله تعالی مول قربان زما سر کې سپکې شوي دي زه ویخته وخورم. وایي نه ته خو په احرام کې وایي بیا داسې چل وشو چې هغه وخت کې خیمې وي که نه مینا کې وایي خیمې د مینا نه مخکې خیمې ولاړې وې نو زه ناست وم کټوۍ مې ایښې وه پخلی مې کو
حضور پاک تېرېده زما په دې ټنډه باندې سپږې را روانې وې د ویښتونه نو ما داسې کول حضور پاک ویل ایوزیکه هو مراسکه آیا ستا د سر حشرات تا ته تکلیف رسوي دې ته حشرات الرأس وایي که نه سپږو ته ما وی یو قربان وی ورشه ویښروه نو ویښرولې بیا ورته ویلې فدیه ورکوه صحیح شوه قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصوم 3 أيام وأطعم 6 یا 3 روزې یا شپږو مسکینانو ته نیم طعام ورکه او انسک بشات یا ګډه بیزاله لګل باب قول الله وصدقة طعام 6 مساکین او صدقه چې شه ده شپږو مسکینانو ته تو غرض امام بخاری رحمت الله علیه تایید دی ائمه ثلاثه ده 3 امامان وی چې صدقې نه مراد شپږو مسکینانو ته نصف صاع من كل شيء من التمر ومن البر ومن الشعير ومن العقد وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخرنا كعب بن عجبه رضي الله عنه حدثنا قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي بيده وراسه ذهب قملا فقال يهديها ومن قلت نعم قال فاحلق راسك واحلق قال في نزلت هذه الايه فمن كان كعب بن عجره وی آیات خو زما متعلق نازل ده انس صاحب یو خبره خورته کده د اصول فقه قواعد ټول یاد کړئ زه اوس تاسو ته مشوره نه حکم در د استاد په حیثیت کوم که غواړئ چې خدای در د ښه مدرسین مثالي مدرسین فصیح او بلیغ مدرسین جامع معنی علما جوړ کړي یو فن اصول فقه دا ښه یاده کړي او د اصول فقه چې څومره قواعد او ضوابط دي دا حافظه کې داسې وساتئ لکه فاتحه شریفه هم ساتلی موږ 10 کالونه طالبانو ته چغې ووهو چې ټول علوم په اصول فقه باندې روان دي اوس تاسو دلته وګورئ یو قاعده زه درته ووایم د اصول فقه حضرت کعب بن عجره څه وایي دا آیت زما متعلق نازل ده دا آیت چې ده زما متعلق نازل ده چې فمن کان منکم مریضا او به اذى من راض کعب بن عجره لیکن ته به څه وایي چې بس دا آیت د هغه متعلق نازل ده هغه پورې خاص ته د بل چا لپاره دا حکم نه ده او یا که بل چا لپاره موږ حکم ثابتو په قیاس به ثابتو قیاس کوو نه ولی اصول فقه قاعده ویلې انما العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب انما العبره لعموم اللفظ اعتبار عموم د الفاظ ته خصوص د موارد ته نه ده دې ته مګوره چې دا خاص کر د کعب ابن عجره په حق نازل ده عموم د الفاظ ته وګوره فمن عام ده کنه ده تاسو چې ویل فصل فی الخاص والعام په عام کې موږ 15 خبرې کوو عام په لغت کې څه ته وایي عام په اصطلاح کې څه ته وایي عام کې تقسیم اولی تقسیم ثانوي مثال د عام حکم د عام او الفاظ هغه صيغې چې په کلام عربی کې د عموم د لپاره استعمالي هغه څو دي احسان الله پیر صاحب برنه لږ منتظر شه بس توجه وکړه جبريل راشي وخت کې درته وایي 12 الفاظ په عربی کې د عموم د لپاره استعمالي 12 یو پاغه کې من لفظن د څه د مفرد او معنا نه نو خو معنی ویلي انما العبره لعموم اللفظ لفظ عام ده کنه ده لا لخصوص سبب دې ته مګوره چې سبب نزول خاص کعب ابن عجره ده وګوره په دې قاعده څومره کار وشو موږ ته غیر مقلدین سوي وای آیات خو د کعب ابن عجره په حق نازل ده نو کدی وخت کې چا سر کې سپږی شوی او احرام تړلی سر خړی نو چې د سرو خیدا تاسو قیاس باندې ثابت وای موږ وینا د الفاظ تاسو غری فمن راغله د کعب ابن عجره نوم د کمن ده من په اعتبار د لفظ سره عام ده که معنا سره عام ده کنه ده وای ومن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم في 3 ايام او تصدق بفرق بين 6 او نصف مما تيسر باب الاطعام في الفدية نصف صاع اطعام چې ورکی په فدیه کې یو فقیر ته باندې نصف صاع لکه پاخه 2 سیره پاوکم 2 سیره په کیلو باندې پورا 2 کیلو وبه قال حدثنا ابو الوليد الى اخر عبد الله بن ناقد قال جلست الى كعب بن عجره رضي الله عنه وسالته عن الفدية فقال نزلت في خاصة ذهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي فقال ما كنت وراء الوجه حضور ورته وای زما خیال نو چې دا تکلیف به دومره حد ته رسیدلی چې سپږې بستا په ټنډه را روان یې ما خیال نو چې تا ته به دومره تکلیف درکوي بلغه بکما ارا یقینا ما په خپلو سترګو ولیده چې ستا په ټنډه باندې دا سپږې را روانې دي ویلې ګډ در سره شته که نه ما وی نه جي وی بیا 3 روژې وساتئ یا شپږو مسکینانو ته نصف سواله مولانا صاحب د یو صبر یاد ساتئ او نسک
د نسک په حواله چېرته دا ونه وی چې اوښ پې لازم ده، چېرته دا ونه وی چې غوایه پې لازم ده، چېرته دا ونه وی چې میخه پې لازم ده. نه، نسک چې ذکر شي مراد ترې نه ګډ یا چیلی وي، ګډه او دا د څلورو امامانو متفقن علی مسله ده چې ګډ او چیلی دې کې د هېڅ چا اختلاف نشته. نسک نه اوښ او غوایه نه ده مراده ده. وبه قال حدثنا اسحاق الى اخذ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه وانه يسقط على وجهه فقال اتؤذيكها ومن قال نعم فامره يحدثه بالمدينة ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة فانزل الله الفريضة وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فريق بين ستة او له شاة او يصوم 3 ايام. وعن محمد بن يوسف الى اخره قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه وقبره يسقط على وجهه مثله. باب قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. نو د رفث معنا او د فسوق درته وروسته وایم. ګوره مولانا صاحب رفث ویل کېږي هغه خبرو ته چې هغه ښځه خاوند د مجامعت نه مخکې سره کوي. اصلي معنا دا ده. دلته معنا د بې حیایي خبره. فسوق معنا مطلق ګناه، جدال معنا جګړه. بعد الاحرام به ګنام نه کوي، ګناه خو به عام حالت کې، خو په احرام نه بعد دا ده چې بیا به در باندې دم واجبېږي. د فحاشۍ خبرې مخکې بندې دي، خو احرام نه بعد به دم در باندې واجبېږي. جنگ جګړه احرام نه پس به دم در باندې واجبېږي. د دې وجه نه تا ته دا وایي چې که چېرته د حج مبرور نښه دا ده چې بعد الاحرام نه سړی د بې حیایي خبرې وکړي، نه ګناه وکړي او نه جګړه وکړي، نو معلومه دا ده چې دا حج مبرور ده. په دې باندې به د ټول ګناهونه معاف کېږي. بظاهره خو دا معلومیږي چې حاجي خو ډېر ګناهونه کړي، صغیره یې کړي، کبیره یې کړي. کبیره کې حقوق العباد یې کړي، حقوق الله یې کړي دي، نو دا به ټول په ټوله کې معاف کېږي؟ نه، صغایر به ټول په ټوله کې معاف شي، کبایر به حقوق الله معاف شي. پاتې شو کبایر حقوق العباد. سوال نه پیدا کېږي چې هغه بغیر د رد مظالمو نه هغه نه معاف کېږي. صغایر به ټول معاف شي، کبیر حقوق الله به معاف شي. حج سره چې حج مبرور دی دا درې خبرې چې ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، او بعضې کبایر هغه حقوق الله دي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. لکه څنګه چې د موره پیدا شوی. باب قول الله ولا فسوق ولا جدال في الحج. الا لشاب. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. د ګناه نه داسې پیدا کېږي لکه په دې ورځ چې د موره پیدا شوی. نو ماشوم چې د موره پیدا شي هغه د پاک صفا سوتره د ګناه نه منو چې بیت الله شریف سره د انسان کیفیت بدلیږي. ثنا الله خوب کې چې د بیت الله حج کړي، بیت الله شریف سره حاجي صاحب راغلی که نه، د بیت الله په لیدو باندې، په طوافونو باندې، په منځونو باندې د انسان کیفیت د زړه بدلیږي که نه. هغه زمانه کې ځان څنګه ورته ښکاري چې حرم نه بهر څه احساس کوي چې حرم کې دننه کیفیت بدلیږي. هلته د تجلیاتو د باری تعالی بارانونه دي. تا ته پته امام غزالی وایي چې 120 رحمتونه 24 غنټو کې په بیت الله باندې د باران په شان راوري. 80 رحمتونه پکې چاته ورکوي؟ طائفینو ته، 40 لمونځګزارو ته او 20 ناظرینو ته چې په مینه ورته ګوري. نو ته خامخا چې دومره تجلیات و رحمتونو بارانونه دي، نو ګوره خامخا به کیفیت بدل شي. چې کیفیت دې بدل شو ته به په صدقېدل توبه وباسې، نو صغیره او کبیر حقوق الله به درته معاف شي. پاتې شو حقوق العباد، هغه به بیا چې حج نه راشي چې د چا حق د وربی کې یا به معافي غواړي. په احرام کې د ښکار کولو او د نورو محرماتو بدله محظورات الاحرام چې کم شیزونه بعد الاحرام حلال دي حرام دي، په هغه کې یو ښکار ده. که ښکار دې وکړه، که د نور څه جما یا بل څه وکړل، نو د هغې بیان ده چې د دې بدل کې به په تا باندې کفاره خامخا لازمیږي. مولانا صاحب که تاسو وګورئ قرآن خو تر قیامته د آیاتونه دي، خو اوس خو نه هلته ښکار شته. اوس خو ته وګورئ ټول هغه بلډینګونه دي، جنتونه دي، تر ډېرې لرې پورې آبادیانې ورسېدې. او هغه وخت کې مکه چې وه غرونه وو، بس دغه هر څه به پکې ډېر و. او که چا مړ که متعمدن فجزاء مثل ما قدم من النعم. فقه ته لږ ورشئ که چا مسله شترمرغ مړ
نو په د باندې به اوښ لازمیږي ځکه شترمرغه اوښ قد او قامت کې سره څه دي او که چا مثلا غرڅه ووجله نو په د باندې به غوایه لازم شي او که چا اوسی او سویک او دا نور څیزونه چیلی نو ته به ګورې یا به هلته یحکم به ذو عدل منکم چې کوم حیوان یې وجلی 2 کسان به ودرېږي چې هغې ته مهارت په قیمت وی هلکه دا تقریبا د 2000 روپو ده نو 2000 روپۍ په ته لازمې شوې په هغې به غنم والي په هغې به وړه والي په هغه به کجورې او په فقراو د حرم به تقسیم کېده ګوره که حیوان در باندې لازم شو هغه به حرم ته ولېږي او که دا کفاره وه هغه په مسکینانو تقسیم کا یا د نیمې پیمانې په بدل کې یوه روجه راغله الله پاک انتقام اخلي وای که دلته په دنیا کې هم کفاره ورنه کړه بیا په آخرت کې درنه انتقام علمله دا خو درته پته ده که نه مولانا صاحب چې حاجي بعد الاحرام که په کشتۍ کې ناست یو حج ته ځي احرام یې تړلی ده سره د احرامه د وچ ښکار ورته حرام ده د سمندر کب رانیولی شي دا یو که بل چا کبان راونیول او تا ته درکړه وایې خله پاخې که ویې خوره د سمندر چې کم ښکار ده نو زمونږ په مذهب خو یوازې کب ده که نه د مالک صاحب په مذهب چې په سمندر کې 600 مخلوق ده خنزیر نه علاوه باقي هر څه حلال دي شافعي صاحب وایي چنډخ نه علاوه باقي هر څه حلال دي موږ وایي کب نه علاوه باقي هر څه حرام دي نو دا ته په خپله رانیولی شي سره د احرامه او که بل چا درته پوخ که درې کوي همداسې دام خوړی شي وایي إلى قوله إليه تحشرون باب وإذا صاد الحلال فهذر البحر من صيد أكله وإذا که حلال سړی چې احرام نه د ښکار وکړي او په هدیه کې محرم ته ورکړي ودې خوري خو یو خیال به کوئ هغه دا ده که ژوندی ورکه نه دی خوري هغې کې دا شبه پیدا کېږي چې کېدای شي د حلال سړي شکار صرف او صرف د همده لپاره کړی ده نو چې پوخ یې ورته ورکړي بیا دی خوري اله ولم يرى ابن عباس وانس رضي الله عنهم بالذبح بأسا وغير صيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل مثل فإذا كسرت قلت عدل وهو وزنة ذلك قياما عدل په وزن دی چې کوم شی وزلی دی هغې په وزن به بل څه ورکوي قياما قواما يعدلون قوام ویلی کېږي هغه اشیاو ته چې سړی په هغې ژوند او زندګي څېروي نه وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة إلى آخر عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق بي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه فضحكوا بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش وحملت عليه فطعنت ما په غرڅه باندې حمله وکړه زه خو حلال وم که نه اله وطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن ما د دوی نه د تعاون وغوښته دلته الفاظ بدل دي حدیث 3 وارې تیر شو ما ورته دا چابک راکړي ویلې نه درکو انکار وکړو ولې بیا خو تعاون په ښکار کې راته که نه فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم وی نبی علیه السلام دی وخت کې زمونږ نه لږ غوندې پاڅېدلی وی موږ ډارېدو چې چېرته دښمن پې حمله نه یې کړې موږ به خبر نه یو وفي الفرس شاور وأسير شاور فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتهين وهو قائل السقيا فقلت يا ما زه خپل اس باندې په منډه شوم کم ځای کې منډې او کم ځای کې معمول مطابق زه یو سړي سره مخامخ شوم د بنو غفار قبیلې نه نیمه شپه وه ما ورته ویل عین ترکت النبي حضور دې کم ځای کې پرېښوده قال ترکته بتعهنا دا د یو علاقې نامه وه ویل د پاتې شو وهو قایل او لږ غوندې آرام کوي لږ غوندې اله فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا قربان ټول اهل پتا باندې بیبیان او موږ در صحابه او سلامونه در باندې ویل او موږ وډار شو چې موږ باندې یو پتا صبح حمله شوی فانتظرهم قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي وی په ما لار کې چې را روان شو مول قربان ما یو هغه د غرڅه مې ښکار کړی ده او عندي منه فاضله او ستار پر مست لغوخه من پرخه و فقال للقوم كلوا وهم محرمون ګوره په حالت احرام کې حضور د خوري زکه دا تاسو نه دا کړي نم تعاون کړي نم امر کړي نم اشارت کړي نم دلالت او چا چې کړي دا ابو قتاده غ حلال د نو خوري بس هم د روایت د مکرر دال یعنی محرم که ښکار وګوري
بل ته به نه ښي حلال ته چې هلته ښکار ده دلالت شو که نه. وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع الى اخره عن عبد الله بن ابي قتاده ان ابا رضي الله عنه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرمنا الصبر ولم نحرم فوبئنا بعدو بغيقه فتوجهنا نحوهم فبصر اصحابي بحمار وشم فجعل موږ ته اطلاع راغله چې غیقه علاقه کې دشمنان دي او په موږ حمله کوي. وجعل بعضهم يضحك الى بعض فنظرت فرايته فحملت عليه فصفطعنته فاثبتهم فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا ان يقطع ورفع على فرس شاور واسير عليه شاور او کله به مې تیز والوزه او کله به د معمول مطابق. فلقيت رجلا من بني غفار بجوف الليل فقلت له ان ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كبت بتعه نقوى وقائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمه الله وان قد حشروا ان يقتطعهم وهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله ان الصدن حمار وحش وان عندنا منه فاضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالوا كلهم محرمون باب لا يعين المحرم والحلال في قتل محرم به حلال سړي سره په د ښکار په وجلو کې هیڅ قسم ته تعاون نه کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الى اخر النبي محمد سمع ابا هريره رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يلقى احد من المدينه على ثلاث وحدثنا علي بن عبد الله الى اخر النبي رضي الله عنه قال كنا مع النبي درې مراحل 12 میله فاصله کې ول. ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه شيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة یو ډیرکۍ و د هغې شاته غرڅه پټه ومې ویشتل. فأقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كل وقال بعضهم لا تأكل بعض ویلې خورو بعض ویلې نه خورو. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنا ولا فسألت فقال كله حلال قارنا عمرو اذهب إلى صالح فاسأله عن هذا وغيره وقرنا علينا هنا باب لا يشرك المسلم إلى شيء. ګورم دا یو خبره ده روایت متکرر راوړي مخکې وی تعاون بنه کوي هغې نه مخکې وویل که محرم ښکار وګوري نو اشارت بنه کوي حلال ته به نه ښیي. دلته وی لا یشیر المحرم اشاره بنه کوي د ښکار حلال سړي ته لکي استواد الحلال چې حلال ورشي و ښکار وکړي دا اشاره تعاون ده. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره اخبرني عبد الله بن ابي قتاده ان ابا رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج خارجا فخرجوا معه فصرف طائفه منهم فيهم ابو قتاده فقال خذوا صاحب البحر حتى نلتقى فاحذروا صاحب البحر فلما انصرفوا وحرموا كلهم الا ابا قتاده لم يحرم فبينما هم يسيرون اذا راوا حمر وحش فحمل ابو قتاده على الحمر فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها فقالوا ان ناكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا حرمنا وقد كان ابو قتاده لم يحرم فراينا حمر قربان من خو په احرام کې ابو قتاده حلال ښکار کړی د منګه خوړی شو کنه فراينا حمر وحش فحمل علينا ابو قتاده فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا ناكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال مونږ ته محبوب ویل آیا په تاسو کې یو کس دته امر کړی و ان يحمل عليها چې حمله وکړي په ښکار باندې او اشاره یا ورته چا اشاره کړې و قالو لا نه قربان نه مې اشاره کړې ده نه م تعاون کړی قال فکلوا ما بقي دا اوس ما تاسو یو مسله وکړه که حلال سړی محرم ته ژوندی حیوان د ښکارولي نه به قبلی خو که حلال کړی پوخ کړی نو بیا خوړلی شي موږ وایي د ځان ته پخ کړی د ما ته یې لږ غوندې ته نه راوړه که روغ حیوان یې درته راوړه حضور نه را قبول کړی غرڅه ورته ژوندی راوستې قبوله یې نه کړه خو چې بیا یې پخه کړه بیا یې غوښه قبوله کړې ده پخه ویله ګوره که ژوندی درته راولي نه به یې قبلی وایي دې کې دا شبهه ده چې ګوندې دا شکار یې صرف او صرف په نامه د دې محرم کړی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه وهنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشروهم بالابواء او
بودان ابوا ودان د دوه علاقونه مونږ دی الته چلار شي د خیر بوډونه لګیدلې لیکلي ور باندې فرد عليه فلما رانا في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان حرم. نو چې هغه ژوندې ورته راوسته حضور واپس کا خپه شو چې دا ولی وې دا په دې وجه واپس ک چې موږ ژوندې حیوان ځکه نالو چې موږ په حالت احرام کیو بس.